بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومكروا ومكر الله. سازشو کو دوی او تدبیر کو الله. مکر الله لفظی معنی دغه تدبیر کول. مکر مضموم شی بنده ته نسبتی نو مضموم مرادی سازش، الله ته نسبتی تدبیر مرادی. الله خیر الماکرین، الله ته بهتر تدبیر کوونکو. کتاب کې مکر الله بل معنام کوي، یعنی مجازات په مکر. مکرو کی ضمیر شاته راځي وی اے کفار بنی اسرائیل الذين حس عیسی منهم الكفر. فرد بنی اسرائیل چې مخصوص کړو عیسی علیه السلام دین کفر. کله چې هغه اراده وکړه د قتلولو د عیسی علیه السلام او صلبه او صلیب کولو. حين ارادو قتلو دار مکرو سره مکرو حين ارادو مکرو کو دې کسانو دغه موقع کې. ومکر الله اجازاهم على مکرهم بان رفع عیسی الى السماء. په دې طور چې پورته کې عیسی علیه السلام اسمان ته وغورځاو شبح شکل دا وه په هغه چا چې اراده کړې وه اغتیاله په دوکه کې قتلولو د عیسی حتی قتل تر دې چې هغه د القا شبه وسره لګېدلی تر دې چې هغه بل کس قتل کړی شو. الله تعالی عیسی علیه السلام اسمان ته پورته کړ او د عیسی علیه السلام شکل وغورځاو په هغه سړي چې هغه په دغه کفارو کې یو مخصوص کس و د عیسی علیه السلام قتل پسې ګرځېدلو چې په څه دوکه قتل کې اغتیال دوکه قتل کول. یعنی دا په دغه کافر کو ټولو کې سخت دشمن د عیسی علیه السلام سازش کې ټولو کې مخکې و. څوک په سازش کې او مکر کې مخکې و نو هغه سړي باندې الله تعالی د عیسی علیه السلام شکل واچو. نو نور خیالو کو چې دا هغه یو قتل تقتل. ولا يجوز اضافه المكر الى الله تعالى الا على معنى الجزاء. نسبت مکر الله ته نه صحیح مگر په دې اعتبار چې جزا د مکر والی. مکر الله یعنی جزا یې د مکر ور ځکه دا خو مضموم دی عند الخلق او په دې سروي خدا او استهزاء یعنی په دې تعویل خدا استهزاء الله ته نسبت راشي نو خدا بدل ورکول استهزاء بدل قضا فی شریط تعویلات دا ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه کتاب دی تعویلات اهل السنه. شرح التاویلات ورته وي تعویلات اهل السنت ورته تفسیر دی. خو که د مکر الله معنا به تدبیر سره وشي نو بیا هغه اشکال نه وري. که تدبیر مضموم نه وي مکر لفظ چې ویلی شي دا مضموم وي. تدبیر قومي بدوي دوه قسم. هم دوی د عیسی علیه السلام د قتلولو مکر وکړو تدبیر بد او الله تعالی عیسی علیه السلام د خلاصولو تدبیر وکړو او دوی ته د سزا ورکولو. الله خیر الماکرین. دوی کې یو معنی ده بهتر تدبیر کوونکو. دویم معنی کې اقوى المجازین و اقدرهم على العقاب. خیر افضل تفضیل دی او تفضیل معنی اقوا سره ټول زیات طاقتور د مجازین زیات قادر د دې مجازین په عقاب
من حيث لا يشعر المعاقب په داسې لارو ته الله تعالی تدبیر راتاو شي چې هغه سړی پې پوه هم نه شي چاته یې سزا ورکېدلی شي. قال الله کله چې ویلي الله عیسی زه اغستونکی یم پوره ستا او پورته کوونکی یم تا لره ځان ته او پاکوونکی یم تا له دغې کسانو چې کافر دي او ګرځوونکی یم دغې کسانو چې ستا اتباع کړې ده پاسې دغې کسانو چې کافر دي تر قیامته تر ورځې د قیامت. بیا به خاصمات او پسې ستاسو وي بس فیصله به کوم زه ستاسو منځ کې په هغه کې چې تاسو پکې اختلاف کوئ. اذ قال الله دا هیڅ ظرف ته د چا لپاره دی وي دا مکر الله مکر الله اذ قال مکر وکړو الله کله په دې موقع اذ قال یا عیسی انی متوفیک. متوفی مختلف معنی کوي. یو معنی دا ده مستوفی اجل کې اجل کا پورا کوونکی د نیټې ستا یعنی دوی زه به تا په نیټه وژنم دا نیټه پوره کوم اوس لا ستا نیټه راغلې نه ده دوی تا نشي قتلولی. ومعناه مراد پکې دا دی انی عاصمک من ان یقتلک الکفار وممیتک حتف انفک لا قتلا بأیدی بچ کوونکی م تا لره دې نه چې کافران دې قتل کي او بیا مړ کوونکی م تا لره په خپل مرګ نه په قتل د دوی په لاسونو. ورافع کیلی اوس پورته کوونکی م تا لره ځان ته الی معنا الی سمائی او مقر ملائکتی الله ته اضافت وکړی شو مراد ته اسمان دی ملائکو مقر چې دا مقربینو ځای دی الله ته ځکه اضافت شو. مطهرک من الذین کفروا کافرانو نه تطهیر څه مطلب من سوء جوارهم هغوی کافرو د سوء جوار بد ګاونډ او بد اتصال بد قرب و خبث صحبت. توفیق بل معنا کوي وقیل متوفیک قابضک من الارض ځمکې نه اخیستونکی توفیق کې نیټه پوره کول مراد نه دي بلکې ځمکه نه قبضه کوم مکې نه دیاله. من توفیت مالی علی فلان دستوفیتو ماخوذ در دی نه ته وایې مال مې واخیسته فلان نه معنی چې کله قبضه کړي ځمکه نه قبضه کوم. دریم معنا کوي متوفیق یعنی مړ کوونکی. اول معنا پوره کوونکی د اجل دې لا پوره نه دی او پوره کوم. او دویم متوفی لفظ معنا د مړ کوونکي نو معنا زه په خپله ورته مړ کوم په خپله نیټه او نه دا چې دوی قتل کړي. ممیتک فی وقتک بعد نزول من السماء او اوس ځان ته پورته کوم او دا واو راغلی نو دا ترتیب ته قضا نه کوي چې اول توفی ده او بیا رفع ده بلکې اول رفع ده بیا توفی ده. قال النبي صلی الله علیه وسلم ینزلو دا رفع سره متعلق خبر عیسی علیه السلام راکوزیږي د دې امت یعنې د امت کې وی او ختمی ماتی و صلیب انځیران به قتلی ختمی او ایثار به ځمکه کې 40 کاله نکاح به هم کوي اولاد به هم کوي بیا به وفات کړي. او فرمایلیو کیف تهلک امة دا مستقل بل حدیث انا فی اولها و عیسی فی آخرها والمهدی من اهل بیتی فی وسطه. دا د عیسی علیه السلام باره کې پیش ګویالي. او دویم معنا د متوفیق یعنی متوفی نفس کې بالنوم توفی بالنوم مراد دی یعنی اوس تر باندې خوب راولو نو الله یتوفى الانفس حين موت قرآن کې راغلي نو د نوم دام توفی النفس ته هغه معنا یتوفى الانفس حين موت او مراد نو اذا نفس کې بالنوم او پورته کوونکی هم تا در په داسې حال کې نایم دی داسې اول به جوده کم الله علیه السلام ته وحی وکړه چې اول به جوده کم او بیا به پورته کوم نوم په حالت کې چې ګبراو نه شي حتی لا یلحقک خوف خطر محسوس نه کړي او رابیدار شو ته په اسمان کې آمن مقرب امن مقرب خواص سره الله تعالی مخصوص مملک. وجاهل الذین اتبعوک او ګرځوونکي هم دغې کسانو ستا اتباع کړې دي کې څوک مراد دي دي کې نصارا نه دي مراد نصارا د عیسی علیه السلام متبعین دي مخالفین دي مسلمین مراد لأنهم متبعوه في اصل الاسلام
اصل اسلام کې دوی متبع اگرچې شرایع د زمانه په اعتبار فروع شرایع فروع زمانه په اعتبار مختلف کېدلی شي. دون الذين یعنی المسلمین دون الذين دا مختصر لګیدل مسلمانان مراد دي نه کسان چې عیسی علیه السلام تکذیب کړي او دروغ په ویلي من اليهود والنصارى یو تکذیب کړي دي او نصاراو په دروغ ویلي يهود تکذیب کړي او نصاراو په دروغ ویلي عیسی علیه السلام دا ویلي ابن الله فلان الہ ته په دروغ ویلي نو کذبوا يهود سره لګیدل او کذبوا علیه نصارا سره او الذين كفروا ګرځون کې د متبعين نه پاسته کسانو چې کفر کړي پتا يهود او نصارا یوم القیامه او دا فوقیت په سید بار دی یعلونهم بالحجه وفي اکثر الاحوال بها بالسيف حجت په غالبي او حجت په غالبي مطلقاً او اکثر الاحوال کې په حجت او په سيف سرم یعنی ظاهري غلبه هم قتال کې مغالب مېله مرجوکم فی الاخره مرجع دې مرجع نه مراد د اخرت احکم بینکم فيما كنتم فيه تختلفون فیصله کوم د فیصله بیان بری اور پس آیات کې دو آیاتونو کې وسې دو آیاتونو فاما الذين كفروا دا فیصله شو وعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة ما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين تفسير الحكم هاتان الآياتان دو آیاتونه دا حکم تفسیر دی بل قرات پکې خي فيوفيهم يعني نوفيهم بذيبان يوفي حفصهم ذلك نتلوه عليك من الآيات دا دلوم بتا آیاتونو ندی او ذکر حکیم نو ذلك اشاره چاته اشاره لما سبق من نبي عيسى وغيره ترکیب کوي ذلك مبتدا لا ذلك مبتدا نتلوه عليك دي خبر دی من الآيات خبر بعد خبر دی معنی داسې کوي دا دلو دې لره دا دلو مونږ پتا دې آیاتونو نو دا به دویم خبر شي بارم بعد خبر یا من الآیات خبر دی نو دا محدود یعنی هي من الآیات او ذکر الحکیم حکیم قرآن دی او قرآن د ذکر حکیم ذکر یعنی المحکم د دې ناسخ نشته قرآن محکم دی دې پسې بل کتاب نه راځي او یا حکیم په دې بنیاد چې ينطق بالحکمه حکمت والا خبرې کوي لکثرت حکمه حکمتونه قرآن کې زیات دي